الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. اللهم صل. تاسو خدای وبخښه په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله د امانت او د عدل په باره کې فرمایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله پاک فرمایي چې یقینا الله تاسو ته امر کوي چې تاسو امانتونه حواله کړئ خپل اهل ته. اهل نه مراد هغه څوک دي چې امانت د چا حق دی. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله جل شانه تاسو ته امر کوي، حکم کوي چې تاسو امانتونه اهل ته حواله کړئ، حقدار ته ورسوئ. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. او کله چې تاسو فیصله کوئ د خلکو په منځ کې، تاسو په عدل سره فیصله کوئ. او عدل نه مراد هغه قانون دی چې الله جل جلاله د اسمان نه نازل کړی دی، د هغې مطابق فیصله کول دی. هغې کې د خلکو معاملات، هغې کې مدعی، هغې کې مدعا علیه، او د مدعی دپاره څه ضابطه ده، د مدعا علیه دپاره څه ضابطه ده، دا الله جل جلاله ذکر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکو کې د قضاءات و اصول او جزئیات بیان شوي چې کله د یو کس په بل باندې دعوی هغه قضیه او معامله قاضي ته راشي، قاضي به د هغې په منځ کې فیصله کوي او د هغې اصول لري. بعضې سړی عدل دې ته وایي چې زما د خوښې مطابق فیصله وشي، دې ته عدل وایي. حالانکه عدل هغه دی چې الله د خوښې مطابق فیصله وشي، د الله د رسول د خوښې مطابق فیصله وشي. بعضې سړی دا دعا کوي چې یا الله د توفیق ورکړي چې دی د انصاف مطابق فیصله وکړي، حالانکه هغه به فیصله هغه څه کوي چې څنګه د الله ضابطه وي، د خدای قانون وي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو قضیه راغله، یو معامله راغله، یو فیصله راغله. ظاهره د دوو کسانو پکې یو مدعی و یو مدعا علیه. مدعی دعوه کړې وه مدعا علیه باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو په حق فیصله وکړه.
ځکه چې فیصله د ظاهر شریعت مطابق کیږي او د الله رسول فیصله کوونکی دی. نو چې د کوم چا خلاف فیصله وشوه، دننه خلک نه اوري، داسې که چې دننه خلک اوري اواز، چې د چا خلاف فیصله وشوه هغه کس روان شو د فیصلې د مجلس نه او ځان سره یې دا وی حسبی الله ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ما دپارا اللہ کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمات موردل، د دې کلماتو د ویلو خپل فضیلت دی چې دا څوک وایي د هغې فضیلت دی، ځکه چې الله جل شانه خپل وکیل او کارساز ګرځوي، په ژبه د هغې اعتراف او اقرار کوي. لیکن په دې موقع د الله د رسول د دې کلماتو ویل په دې موقع رد وکړو، هغه ته یې آواز وکړه چې واپس شو. تا د الفاظ ووې خو تا ته پکار و چې تا دا معامله کوله نو تا خپل ځان تیار ساتلی وی چې معاملې ته راتلی، چې ته مدعی نو تا ته پکار و چې ګواهان دې راوستی وي، چې ستا د هغه په منځ کې معامله راتله تا ته پکار و چې تا په ابتدا کې کاغذ لیکلی وی، په هغې دې ګواهان ګرځولی وي چې څومره کاروایی د یو معاملې دپاره کیدی شوه. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې کله تاسو یو معامله کوئ نو په منځ کې ګواهان ګرځوئ، نو هغه هر څه دې کړی وی پس د هغې نه تا خپل پوره کوشش کړی وی چې حق ما ته ورسیږي، بیا نه وی رسېدلی بیا به دې داسې ویلی، تا خو کوشش د سره کړی نه دی. ځکه چې هغه زمونږ په ژبه کې هم دا متل دی چې شرع ظاهر ګوري، د باطن او د حقیقت حال هغه الله ته معلوم دی. کله کله سړی په سود کې راشي، په حرص او لالچ کې راشي او معامله وکړي چې څوک را باندې خبر نشي، او چې کله وروسته تاواني شي او نقصان وشي نو بیا اوبه د ورختېري بیا په لاس نه راشي. هغه وخت کې انسان ته پکار دی چې ضابطه، کاروایی، قانون چې څه وایي هغه ټول دی مکمل کړي. د الله رسول په دې یو خبره کې هغه ته دا تعلیم ورکړو، د امت ته تعلیم. او که چېرې یو سړی دا څیزونه نه کوي، نن سبا چې مونږ معامله کوو نو زمونږ عادت دا دی چې سړی په تا مې اعتبار دی او داسې او داسې او داسې، او بیا وروسته چې کله معامله خرابه شوه بیا دې کله یو طرف ته منډه کله بل طرف ته منډه، کار نه کېږي ځکه چې شرع ستا د زړه په مدعا نه چلېږي، د هغې یو ضابطه ده او د حقیقت ځای هغه آخرت دی. نو دې آیت کریمه کې الله جل شانه د دوو څیزونو امر کوي او په هغې کې یو دا چې کله د خلکو په منځ کې معامله راشي په هغې کې د عدل نه کار اخلی، عدل. او ړومبی حکم دا چې الله جل شانه تاسو ته امر کوي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله جل شانه تاسو ته امر کوي چې تاسو امانتونه خپل حقدار ته حواله کړئ. امانت دا د امن نه دی او امن ضد دی د خوف. خوف ویلی کېږي یرې ته او امن د هغې مقابل لفظ دی چې سړی ویره کینی په سکون سره یې په اطمینان سره یې بې خوف وي، هغې ته د امن حالت وي. په امانت کې امن دی، ضد دی د خوف. ته چې یو شی چا سره امانت کې نو په هغې کې ستا دا یقین وي چې دا شی ته مطمئن یې امن کې چې دا به زما ضایع کېږي نه. کوم کس سره چې امانت کې دی په هغه باندې ستا اطمینان
چې دا به ضایع کېږي نه، دا به زما لاس ته راځي. ستا یره نه، خوف دې نه، ځکه چې سړی امین دی، امانتدار دی. نو په امانت کې امن وي، یره نه وي. بعضې کسان داسې وي چې هغوی سره 100 روپۍ امانت کې نو هغه هم واپس کوي، او چې هغوی سره 1 لاکھ او 1 کروڑ امانت کې نو هغه هم واپس کوي. په هغوی هغه د الله جل شانه نه یریږي، هغه دې ته نه ګوري چې دا ډېرې دي راشه دا ځان ته کا، او دا لږې دي نو دا واپس که چې خلک تا ته ښه سړی ووایي. هغه خو په دې کې هم د الله نه یریږي او په هغې کې هم د الله جل جلاله نه یریږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو چې کوم تربیت کړی و هغه یې په دې شکل باندې کړو. هغوی ته چې به څه شی حواله شو د هغې به من وعن هماغسې حفاظت کولو چې څنګه به د الله رسول فرمایلو. نو امانت زما عزتمندو هغه د امن نه دی، په هغې کې د سړي اطمینان وي، خوف نه. بیا امانت مونږه په خپله اصطلاح کې او د فقه په اصطلاح کې امانت دی ته وایي چې یو کس مال یا لوښی یا بل یو شی، مثلا عروض دی، سامان دی، لوښی دی، جوړه جامه ده، څاروی دی، دا چا سره امانت کی، یا روپۍ پیسې دي، سره زر سپین زر دي، دا چا سره امانت کی، دې ته مونږ امانت وایو. دا به من وعن واپس کې. په امانت کې بیا که یو سړی خیانت اونکي نو دا اکثر خلک کوي چې د امانت هغه شی استعمال کی، وایي چې کله بیا دې ما نه غواړي نو بیا به ورته همدغسې شی بل والم. دا امانت نه دی، بلکې دا په امانت کې خیانت دی. اگر که هغه شی دی هغسې دې ورکړو. دا قرض دی، او قرض تا سره هغه سړي په قرضو باندې دا شی نه وایي. قرض دې ته وایي چې د ضرورتمند ضرورت وي او چاته لاړ شي هغه ته وایي چې زما یو 50,000 روپۍ په کار دي، ما ته راکړه، زما حاجت دی، زه به په فلانکۍ ورځ باندې په فلانکۍ نیټه ته درکړم. دې ته قرض وایي. چې د قرض په نوم باندې ترې نه واخلې نو دا ته استعمالولی شي، او چې کله هغه نیټه راشي نو په هغه نیټه بلکې د هغې نه مخکې ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل الغنی ظلم. د یو مالدار سړي چې هغه سره شته، وسې شته دی او دی وارې ټالې کوي، نو دا ظلم دی، زیاتی دی. چې کله هغه حقدار راشي بیا واپس کړه. د هغې نه مخکې ته د هغې نه فایده اخیستی شي، ځکه چې دا شی تا قرض اخیستی. یو دا ده چې د مال مالک تا څخه مال راوړي، ستا ضرورت نشته، تا ته وایي چې دا امانت ځان سره کېده او زه به په فلانکۍ ورځ راځم او تا نه به زه دا اخلم. دا به بعینه همدغسې ځان سره محفوظ کې، دې کې به تصرف نه کې، دا په خپل استعمال کې نشي راوستی، دا بل چاته نشي ورکولی، د دې نه څه شی نشي جوړولی، دا د نفع دپاره په کاروبار کې نشي استعمالولی. بعضې خلکو سره د مدرسې یا د جماعت یا د یو ادارې فنډ وي، هغه فنډ باندې دی امین جوړ شوی او دی هغه په نورو کارونو کې استعمالی. نو شریعت اجازت نه ورکوي چې دی هغه په نورو کارونو کې استعمال کړي، ځکه چې په کار کې استعمالی کله د هغې سره هلاکت او ضایع کېدل شته. دا په خپلو لاسو چې تا کله هغه کار کې استعمال کو او هغه ضایع شو نو دا داسې لکه چې تا ضایع کړي، تا ولې استعمالوي. او که امانت تا ځان سره محفوظ کړی او تا د هغې حفاظت کولو او خیال لیکولو، بیا هغه غلی وړو، ستا نور سامان هم ورسره لاړو، هغه هم لاړو، دغه وخت کې په تا باندې تاوان نشته، ځکه چې دا د هغې پوره حفاظت کړی چې لاړو ستا نه هغه حقدار مطالبه نشي کولی. دغسې اور کې وسوځېدو، په سیلاب کې لاړو، په بله طریقه باندې لاړو، نو دا امانت. او چې قرض وي نو بیا درنه د هغه حق کېږي چې ما ته خپل حق راکړه، اگر که تا نه غل وړی. حضرت زبیر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی، زبیر ابن العوام. د پیغمبر علیه السلام د ترور زوی دی. د ده مور بی بی حضرت صفیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار خور وه. ده څخه به خلکو امانتونه کېښول.
نو هغه زمانه کې خو جهادونو د کافرو سره جنگونو. بیا به حضرت زبیر رضی الله عنه ورته وی چې وروره امانت نشم کېښوی، او که قرض راکې نو قرض اخیستی شم، په قرض وی راکړه. مونږ وایو چې یاره دا خو ده پکې خپله ځان ته فایده لټوله، خو نه، د ده مقصد د هغې حقدار فایده لټولو، او هغه دا چې امانت خو چې لاړ شي نو هغه لاړو د هغه، او چې قرض لاړو نو قرض چې چا سره ایښی دی د هغه لاړې. د مال والا خپل حق د سره شته دی، قرض کې هغه مطالبه کولی شي. د ده مطلب دا و چې هر څه شته انسان دی، که دا مال اخوا دې خوا شي نو ما پورې د دې سړي کېږي، زه به بیا هم ورکوم. نو حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د ده بچی دی. حضرت زبیر رضی الله عنه د شهادت نه مخکې وصیت کړی او زوی ته یې ویلي چې بچی ما باندې دومره قرضونه دي، یو لوی فارست یې ورته لیکلی و، ځکه چې خلکو به امانتونه راوړل، هغه به د ځان سره د قرض په شکل کې ایښول. دته ضرورت نو، لیکن د خلکو امانت ضایع نه شي. او هغه وخت کې ایمان و، امانتداري وه. نن سبا د قرض د هغې څو خیال نه ساتي. قرض چې کله واخلو نو د ورکولو ذهن وینه چې زه به دا ورکوم. نو حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ته وصیت لیکلو چې دا ورکه. دومره قرضونه پې ختي و چې کوم مال یې پرېښی و. حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما فرمایي چې زما دا ګمان نو چې دی به د ده په مال کې به دا قرضونه زه ادا کړم، خو الله جل جلاله د غازی په مال کې برکت اچولی، نو په هغې کې هغه قرضونه ادا شول، او بیا چې کوم دی نو د هغه مال پاتې شو، د هغه په وارثانو کې تقسیم شوی دی، او یو ته ډېره غټه برخه رسېدلې. عرض مې دا کولو چې په قرض کې او په امانت کې فرق وي. قرض استعمالولی شي ځکه چې تا غوښتې دې دپاره دی چې زما ضرورت دی. امانت پردی په خپل استعمال کې قطعا نشي راوستی، چې هغه دې راوستو تا به هغې کې خیانت وکړو اگر که تا هغه واپس کې. قرض کې چې د چا مال دی هغه ته فایده دا ده چې تا سره کېږي، اگر که تا نه هغه سیلاب یوسي په اور کې وسوځي، غل د نه یوړ. او په امانت کې چې کله تا نه داسې حادثاتي طور سره پردی مال لاړ شي نو د هغه تا نه رسېږي، هغه لاړو د حفاظت کولو، لیکن هغه که چېرې ده په خپله هلاکت ته حواله کړی او داسې ځای کې هو چې هغه ځای د سمبالښ نی و د حفاظت، نو هغه لاړو. دا خو هغه امانت دی چې فقها هم دې ته امانت وایي، او موږ هم تاسو هم ورته امانت وایو. یو لفظ د امانت هغه دی چې قرآن کریم کې استعمالیږي. قرآن کریم کې بیا د امانت معنا عام ده. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی الصلاة امانہ والوضوء امانہ والزکاة امانہ. مز امانت تے، اودس امانت تے، زکاة امانت تے، ډیر سیزونه په امانت کې وشمیرل. او د دې حدیث مبارک خلاصه دا ده چې دین ټول او د دین چې څومره احکام دي، که د هغې تعلق د عباداتو سره دی، که د هغې تعلق د معاملاتو سره دی، که د هغې تعلق د معاشرت سره دی، که د هغې تعلق د هر یو حکم سره چې دی، هغه ټول امانت دی. الله جل شأنه دا دین تا او ما ته راکړی دی، دا امانت دی. او د دې امانت په باره کې به الله جل شأنه په ورځ د قیامت تپوس کوي. د دې د استعمال طریقه یې راته ښوولي ده، دا یې موږ ته حواله کړی دی. که یو سړی په دین کې په یو حکم کې کمی بیشی کوي، هغه چې څنګه الله پاک مطالبه کوي او د الله رسول د هغې طریقه ښوولي ده، هغسې نه ورکوي، دی په هغې کې خیانت کوي. مثلا اودس یې وکړه، اودس نه ځان خلاص کړه. یا مز نه کوي، په مز کې خیانت کوي. یا مز کوي لیکن په هغې کې د آدابو، د سننو، د مستحباتو، د واجبو خیال نه ساتي، نو الله جل شأنه ته داسې مز نه دی اغوستی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خائن ستاسو په موس کې ګوره خپله برخه ګرځول غواړي، خیال کوي چې هغه ستا په موس کې برخه ونه ګرځوي، هغې نه مراد شیطان دی. شیطان تا ته په موس کې وایي چې یو خوا وګوره بل خوا وګوره، دا اختلاس د شیطان دی. هغه امانت چې الله جل شانه تا ته درکړی، شیطان په هغې کې خپله برخه ګرځوي، تا نه یې شوکي، تا ته وایي چې دا یاد کا، دا یاد کا، دا یاد کا. مختلف اندیښنې، وسوسې، سوداګانې په موس کې ستا یادېږي. ستا قیام د قیام په شان نی، ستا قرات او لستل د لستلو په شان نی، ستا رکوع د رکوع په شان نی، ستا سجده د سجدې په شان نی،
دا چې کوم امانت د صلات او د مس په شکل کې الله جل شانه تا ته حواله کړو ته په هغې کې خیانت کې او چې سړی پرېږدي بالکل ترکی کی هغه بیا جدا. نو پورا دین دا امانت، عبادات امانت، عقائد امانت، معاملات امانت دا الله جل شانه موږ ته راکړی. ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ دا حضرت انس رضی اللہ عنہ مور بی بی دا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خزد بی بی دا یوزل دی بچے چه دا حضرت ابو طلحہ نو هغه بیمار شو. خاوند ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہر تلو په سفر، بچے بیمار پریښو او اتفاقاً دا الله جل شانه کړه داسې و چې کله ابو طلحه کور ته راننوتو راتلو نو دغه وخت کې هغه ماشوم بچی وفات شو، سایه ورکړه. د دې حدیث راوي حضرت انس رضی الله عنه دی. هغه فرمایي چې ام سلیم دا حضرت انس رضی الله عنه د ابو طلحه خپل زوی نو د پلار مالک او د مور بیبي مخکې د بل په نکاح کې و د مالک او بیا دا غن ورست بیا د ابو طلحه رضی الله عنه نکاح دراله. نو دا ابو طلحه د حضرت انس صاحب چې خادم خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میرنه پلار یا پلندر دی. دا ماشوم وفات شو حضرت انس رضی الله عنه وی. نو ام سلیم رضی الله عنها چې د خاون پته ولګېد نو زر زر ماشوم په کپړه کې پټ کو، سنبال کو، لامبولې بي وړوکی ماشوم بیا په کپړه کې ونغوستو او د کور په یو ګوټ کې خو واچولو. خاوند رالو نو خاوند سفر نه رالو، ستړی ستومانو. هغه ته د راتلو سره دا خبر ورنکو د خفګان چې زوی دې مړ شوی دی. هغه راتلو سره تپوس وکړو، ښځې ته وایي چې ماشوم څنګه دی؟ نو ښځې ورته وایي چې هدأ نفسه وقد استراح، چې اوس یې سا په قلاره ده او زما ګمان دا دی چې په آرام دی. دې الفاظو کې سرګن دروغ نو، توریه وه. هدأ نفسه سا یې قلاره ده، نو چې کله سړی مړ شي نو سا یې په قلاره شي. او قد استراح ماشوم بچی چې هغه مکلف نی، په هغه باندې د خدای حق لانی راغلی چې کله هغه مړ شي نو هغه د دنیا د تکلیفونو نه په آرام شي. نو یو طرف ته دا خبره ټیک په خو ابو طلحه رضی الله عنه هغه دا فهم کا چې ماشوم ښه شوی دی او توره شپه ده اوس یې پاسوي نه. بیبي ورته خوراک تیار کو، د شپې ښځې خاوند چې کوم حق د زوجیت وي هغه یې ادا کو. د هغې مطلب دا و چې خاوند مې ستړی ستومانه راغلی دی چې دی خفه نه کړه. د یو هوښیارې ښځې د هغې طریقه کار دی چې هغه خاوند خفګان ته نه پرېږدي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې ښځې تعریف کړی په حدیث مبارک چې کله شپه تېره شوه سهار شو خاوند یې مونځ ته ځي نو بیا د کپړې نه ونیو، ورته وایي چې زه تا نه یو تپوس کوم بې څه وایي که مونږ ته ګاونډیانو یو لوښی راکړی د استعمال لپاره او مونږ هغه لوښی استعمال کو بیا ګاونډیان مونږ نه هغه غواړي نو مونږ په هغې باندې مونږ ته خفګان پکار دی چې خفه شو پې چې دا لوښی رانه ولې وغوست. ابو طلحه رضی الله عنه ورته فرمایي چې قطعا نه، ځکه چې د هغې خپل شی څه وخت یې غواړي. بیا یې ورته ووایي چې هغه بچی چې الله پاک مونږ ته راکړی و هغه مونږ نه الله واغشتو. هوښیاره ښځه دې ته وایي چې هغه خپل حقوق ادا کړي. نن سبا هوښیاره ښځه هغه ده چې هغه پردی حق ځان ته خپل کړي، چې کوم کار د هغې نی چې هغه کار وکړي. نو وی الله جل شانو چې موږ ته کوم امانت راکړی و هغه یې اغشتی دی او ستا زوی چې کوم نن وفات شوی هغه ته صدمه هم ونه رسېده هیڅ قسم نه. بیا جماعت ته لاړو، مونځ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ټوله قصه تېره کړه چې یا رسول الله دغسې زه رالم، دغسې راته بیبي وویل، بیا یې راته رستو چې اوس مونځ ته راوتم اوس یې راته وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه. نو بیا دې دواړو ته الله پاک یو بل بچی ورکو عبدالله، او د هغې بچي نه 9 کسان علما پیدا شو. 9 کسان چې
چې هغوی ټولو قرآن پاک علم زده و. هغه زمانه کې به عالم ته قاري وي، د صحابو او د تابعینو په دور کې. عرض مې دا کولو چې امانت دې ته وایي چې کله حقدار هغه واپس کول غواړي هغه ته واپس کړي. د قرآن کریم په اصطلاح کې امانت دا زمونږ ظاهري بدن دا امانت دی. په دې کې سترګې امانت دی، ژبه امانت دی، غوږونه امانت دی، لاس امانت دی، مازغه سوچ دا امانت دی، خپې امانت دی. الله جل شأنه را کړي دي او الله پاک را ته دام فرمایلی چې دا داسې استعمالولی شي، داسې نه. لکه یو سړی چاته سیکل ورکي مستعار استعاره، ته ورته ما ته سیکل راکړه، زه په دې فلان کې ځای ته ځم، هغه وایي ټیک ده، نو په سیکل باندې یو سورلی ځي او د سیکل واغېسته مستعار او په هغې باندې 15 کسان کېناستل. څوک په پر ټیرونو کینی او څوک په دې پیپ باندې کینی او څوک په دې کینی، نو دا هغه سیکل مات شو. نو دا تا په امانت کې خیانت وکړو، ځکه چې په هغه باندې تا هغه بوج واچولو چې هغه نشي وچتولی. یو خره دا زمیندار بل زمیندار نه امانت اغوسته، استعاره، ما ته راکړه زه پې دا بار راوړم د پټي نه. هغه چې خره ترلاسه کړه نو هغه ظالم دی او هغه د 2 منو په ځای باندې په خره باندې 8 منه پیټې واچوله. 8 منه بار خو د اوښ وي، هغه اوښ هم ډېر په ګرانه اوچتوي او تا په خره باندې دومره واچولو، خره د هغې د لاندې کېناسته یا مړه شوه یا هغې ته نقصان ورسېدو. دا چې عرف کې د دې امانت د استعمال کومه طریقه ده، د هغې خلاف تا استعمال کو، تا په هغې کې خیانت وکړو. دا سترګې الله جل شأنه امانت را کړي دي موږ ته. الله جل شأنه فرمایي چې دا به داسې استعمالې، داسې نه. جائز دیتا بگور ناجائز تن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ النظر سهم من سهام ابلیس وفی روایت سهم مسموم من سهام ابلیس. قتل چاہتا پستر گبانے دا سی زیتا چی آلتا قتل ناروائی، دا د ابلیس په غشو کې یو غشی دی. دا تا ته دومره نقصان در کوي لکه څنګه چې زهریله غشی تا ته نقصان در کوي، دا هغې عمره نقصان دی. زهریله غشی ستا په بدن کې سرایت کوي او دا قتل ستا په زړه باندې سرایت کوي او ستا زړه کې ایمان دی، ستا زړه کې د الله جل شانه محبت دی، ستا زړه کې د الله د رسول سره مینه ده، ستا په زړه کې للهیت او اخلاص دی، ستا په زړه کې ښه عقیده ده، ستا په زړه کې ښه نیت دی، ستا په زړه کې احسانی کیفیت دی، ستا په زړه کې تقوا ده. هغه څیزونه ته دا نقصان رسي، دا دومره زهریله شی دی. دا د سترګو د غلط استعمال په وجه د سترګې امانت دی، دا غوږونه امانت دی. په دې باندې جایز خبرې، شرعي خبرې هغه اورېدی شي، واعظ، نصیحت، قرآن کریم تلاوت، ذکر دا پې اورېدی شي، لیکن غیر شرعي خبرې په دې باندې نشي اورېدی. تا په دې کې دا استعمال کل، دا د الله جل شانه په امانت کې تا خیانت وکړو. جبه د الله جل جلاله امانت دی، جبه باندې ته د قرآن کریم تلاوت کولی شي، دا جبه خدای دې دپاره درکړې ده. جبه باندې د الله ذکر کولی شي، جبه باندې امر بالمعروف کولی شي، د ښې خبرې حکم، جبه باندې نهی عن المنکر کولی شي، جبه باندې د مور او پلار سره خبرې کولی شي، داسې خبرې چې د هغې زړه پې روغ شي. جبه باندې مباح خبرې کولی شي، خپل ضروریات جایز پې پوره کولی شي. بازار ته لاړ شه، دکاندار نه سودا والا، په هغې کې جبه استعمالو، دا واخله، دا راکه، مباح امور پې باندې کولی شي، د خپل ژوند ضروریات. لیکن جبه په دروغو کې نشي استعمالولی، دروغ گواهی کې نشي استعمالولی، دا الله او د الله د رسول خلاف خبره نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې تکیه لګولی و مبارک، صحابه کرام ناستو او صحابو ته وفرمایل چې کوم خوا کې ورسره ناستو، الا اخبرکم باکبر الکبائر؟ قالوا بلا یا رسول الله. تاسو ته زه غټ ګناهونه ونښیم؟ ولې نه یا رسول الله وښیږي؟ وی فرمایل الاشراک بالله. تکیه یې لګولی و مبارک، ډډه یې لګولی وه. الاشراک بالله، دا الله سره شریک ګرځول، دا غټه ګناه ده. دا داسې ګناه ده چې دې د پاسه بله ګناه نشته. وحقوق الوالدین، او د مور او پلار نافرمانی غټه ګناه ده. حقوق ویلی کېږي د هغوی خبره نه منل، د هغوی خبره نه منل نافرمانی ده. د بعضې خلک د حقوق معنا نه پیژني.
د مور او پلار اطاعت فرض دی. درې قسم کارونه یو کار هغه داسې وي چې د هغې کول د الله په نږدې ضروري دي. دویم کار هغه وي چې د الله په نږدې د هغې نه کول ضروري وي، د هغې کول حرام وي. دریم کار داسې چې هغه مباح وي، نه کول ضروري دي او نه کول ضروري دي. د مور او پلار اطاعت او خبره منل په هغه کارونو کې چې د الله په نږدې ضروري دي. مونځ ته لاړ شه، بچی روژه ونیسه، اودس وکړه، رښتیا وایه، خیانت مکو، دا ټول د الله په نږدې ضروري دي. مور او پلار د داسې معاملې د داسې حکم درکوي، دا منل یې فرض دي. دغسې مور او پلار داسې معاملې امر کوي چې هغه مباح دي، کول او نه کول برابر دي، نه شرعاً هغه فرض دي او نه حرام دي. پاسه ماته لغونې اوبه راکړه، دکان ته لاړ شه، دا شی ماته راوړه. دغه وخت کې د پلار او د مور خبره منل لا فرض دي. دې ځای کې بعضې خلک خطا کوي، د لور والا څاروو ته واښه راوړه، دا یې منل فرض دي. د الله جل شانو په اطاعت پسې دویم اطاعت او خبر منل دا د مور او پلار دي، دا مباح امور دي. دا کار وکړه، دا وکړه، دنیا چې کوم جایز امور دي. دریم قسم هغه امور دي چې هغه منهیات دي، مناکیر دي، ګناهونه دي، حرام دي. د فلانکي پټي ته لاړ شه، هغه نه واښه ورېبه، شوتل ته ورېبه، فلانکي نه دا شی راپټ کا، فلانکي ووجنه، ټوپک والا ما ته یې داسې داسې ویلي دي، دا حرام دي. دې دریم قسم کې به د مور او پلار خبره نه مني. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. لیکن دې دو کې خبره منل فرض دي. الله جل شانه په اشراک بالله پسې متصل چې کومه ګناه ذکر کړي ده په دې حدیث مبارک کې، د حدیث ترمذی کې د مسلم کې، هغه د مور او پلار نافرمانی ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا دوه خبرې کورې نو تکیه یې لګولې وه، او درېمه یې چې کور نو بیا سم شو، او بیا فرمایل وشهادة الزور او قال قول الزور. مسلم شریف کې حدیث دی چې دروغ وینا، دروغ وینا دا هغه ګناه ده چې دا اکبر کبایر ده، غټه ګناه ده. او حدیث کې دروغ او گواهی او کې دروغ وینا راځي. نو دا جبه چې کله ته په دروغ کې استعمال کې، دا په جبه کې تا خیانت وکړو، دا جبه ستا خپله نه ده، نه تا جوړه کړې ده، نه تا غوستې وه، ځکه چې دا ستا په خوله کې پیدا شوي د هغه وخت نه ده چې تا د سره پوهېدې نه. دا الله جل شانو امانت تا ته درکړی دی، ته پې د دنیا ضرورتونه هم پوره کو، ته پې ښې خبرې هم کوه، ته پې ځان ته آخرت هم جوړو، تلاوت او ذکر و اذکار کو، تسبیحات پې باندې وایه، ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوه، ځان ته آخرت کې لوی لوی ذخیرې جوړي، لیکن په غلطه کې نشي استعمالولی. دا امانت دی. نو عرض میں دا کولو زما عزتمندو چې الله جل شانه قرآن کریم کې فرمائے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله جل شانه تاسو ته امر کوي چې تاسو امانتونه خپل اهل ته واپس کړئ، چې څوک حقدار دی هغې ته واپس کړئ. کوم سړی چې ته په عہده باندې کینې، هغه کې دوه څیزونه شرط دي، یو امانتداري او یو علم پوهه، یو هغه امین وي او یو پوه وي، یو د خلکو سوچ وي، یو د الله او د الله د رسول وینا ده. حضرت یوسف علیہ السلام مصر ته ورسېدو، هر یو مسلمان ته تقریبا د یوسف علیہ السلام د واقع نه خبر دی. بیا د جیل نه راووتو، بادشاه ورسره خبرې اترو کې بادشاه پوه شو چې دا سړی خو ډېر پوه دی، بیا ځان سره خاص ځای کې کېنولو، وایي ته به ما سره چې کله قحط رالو په مصر کې، نو یوسف علیہ السلام ورته وفرمایل اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے آپ اس ملک کے خزانوں پر داروغہ بنائیے، اس لیے کہ میں امین بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں، میں حفاظت بھی کروں گا اور جانتا بھی. کوم ځای کې چې د قوم سرمایه ډوبیږي، د دین په حواله سره، د مذهب په حواله سره، د دنیا په حواله سره، د هغې د حقوقو په حواله سره ضایع کېږي د هغې حقوق، داسې کس انتخاب ته کولی شي چې په هغه کې دوه صفات وي، یو امانتدار وي او یو پوه وي. امین داسې وي چې هغه یو خسنی
هغه د چا حق نه ضایع کوي. او علیم داسې وي چې په دوو شکلونو سره پوه وي. علم دوه څیزونه دي په هغې کې. یو دا چې هغه د الله او د الله د رسول په کتاب قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې پوه وي، د حقوق پیژني چې دا د چا حق دی، دا شی مصرف د کوم ځای نه راغشتی شوی، په کوم ځای کې لګول پکار دی. دا علم ضروری دی. دویم دا علم ضروری دی چې د خلکو ضروریات پیژني، دا غي مفید او مضر اشیاء پیژني، دنیایي اعتبار سره او انتظامی حواله سره هم په دې طریقه هم پوهیږي، تقسیم کار باندې پوهیږي. نو په علم کې دا دوه څیزونه دي. امانتداري قرآن کریم ځای په ځای د دې ځای نه ډک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یو علاقې خلک رالو، وی چې یا رسول الله مونږ څخه یو امین غونې کس واستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل سأبعث امین هذه الامه او کما قال علیه الصلاة والسلام، زه تاسو څخه استوم داسې کس د سره استوم چې هغه د دې امت امین دی. او وی فرمایل ابو عبید ابن جراح پاسه دی سره لاړ شه، هغه کې امانتداري وه. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د خلفای اربعه راشده نه پس تیر شوی دی، بنو امیه په دور کې. او امین دومره و چې کله به ډیوه بلیده په دفتر کې به ناستو، د قوم اجتماعي مسایلو دپاره به یې رڼا کړې وه، بیا چې به څوک رالل خپل عزیزان او رشته داران، نو هغه ډیوه به یې مړه کړه. تپوس به ترې وشو چې دا ولې نن سبا چې دا کار څوک وکړي نو خلک ورته لیونی وایي. وایي چې دا ولې دا ډیوه د قوم شی دی، دا د قوم په مصرف کې صرف کېدی شي، د دې رڼا او د دې تیل او ستا او زما معامله د رشتې په سطح باندې ده، مونږ عزیزان یو رشته دار یو، دا د قوم د مسایلو نه علاوه مسله ده، نو ځکه ما دا رڼا مړه کړه. نو رڼا به دومره نه استعمالول، هغه غټ خلا پرېږده، دې ته ویلی کېږي امانتداري. نو کوم کس چې هغه مشر مقرریږي په هغه کې دوه صفات ضروري دي، یو امین وي او بل علیم وي، پوه وي په هغې کې. دی د حلال او د حرامو کې فرق کولی شي، کوم حلال دی کوم حرام دی، کوم ځای مصرف جایز دی کوم ځای ناجایز دی، په کومه طریقه باندې اغشتل جایز دي په کومه طریقه باندې نه دی جایز. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا آیت نازلېدو دا د فتح مکې په موقع نازل شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 8 هجری کې مکې مکرمه ته ننوتو. تاسو ته د سیرت په سلسله کې دا واقعه ذکر شوی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کافر او مشرکین نه مکه واغشته بغیر د جن، بغیر د جن ټول تسلیم شو. دغه وخت کې د خانه کعبه دروازې ته جرنده لګېدلې وه، د الله رسول غوښتل چې خانه کعبه ته دن نشي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چابي غوښته. چابي عثمان ابن طلحه الحجبي سادن الکعبه سره وه. هغه زمانه کې د جاهلیت په دور کې او د کفر شرک په دور کې هم د خانه کعبه امور تقسیمو، کنجي به یو سره وه او صفایي به بل کوله او د سقایي د اوبو د زمزم انتظام به بل چا سره و، دغسې مختلف امور تقسیم شي. نو کنجي به دی سره وه، عثمان ابن طلحه الحجبي سره. دی پټ شو، د الله رسول نه کنجي نه ورکوله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل خو دې نه راتله. حضرت علی کرم الله وجهه ولاړو، دا سړی چرته نه پیدا کو، دا هغه ته هم چابي نه ورکوله، کنجي نه ورکوله. نو د الله د رسول حکم و چې کله د الله او د الله د رسول حکم راشي په هغې کې څوک رکاوټ جوړېږي نو بیا د هغه څه حیثیت نه. نو علي صاحب د ده لاس ونیو، لاس یې ورته تاو کو، کنجي ترې واغېسته. علي صاحب کې زور ډېر، کنجي ترې واغېسته، دی په کنجۍ پسې رالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جرنده لرې که د خانه کعبې مبارک خانه کعبې ته دننه ننوتل غوښتل. خانه کعبې ته پوړی ولګېده، په هغې باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ننوت. یو سره حضرت بلال رضی الله عنه ننوتو،
بلال حبشي د رنګ نه تور او د شکل نه قبیح. دا د الله انتخاب دی. الله پاک رنګ ته نه ګوري. الله جل شانو خوښ شي چې یو کس کوم ځای ته ورسي. د حبشي یو تور کس غټې شونډې هغې دومره حیثیت ورکړو چې د الله رسول سره دې موقع باندې خانه کعبې ته ننوتونکو کسانو کې یو بلال، بل اسامه ابن زید دی، او دریم د عثمان دی. ورپسې لاړه ځکه چې کنجي د کلاول جرنده د کلاول. رسول الله صلی الله علیه وسلم دننه لاړو، مونځ یې وکړو په خانه کعبه کې. بیا بهر ووتو، تکبیر یې ووی خانه کعبه کې، بیا بهر ووتو مبارک. بیا چا وی چې یا رسول الله کنجي ما ته راکوي، چا وی ما ته یې راکوي، ځکه چې دا لوی اعزاز دی د خانه کعبې صدانت، د هغې حفاظت، د هغې کنجي چا سره وي لوی سعادت دی، شرافت دی. هر یو کس دا غوښتل. حضرت عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رشته کې تره، هغې سره د سقایې انتظام و د زمزم. هغه وی چې یا رسول الله زمزم هم ما سره دي، د هغې مشریم دا کنجي هم ما ته راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ته نه ورکوله. په دې کې الله جل شانه دا آیت نازل کو: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. الله جل جلاله یقیناً تاسو ته امر کوي چې تاسو امانتونه خپل حقدار ته حواله کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عثمان ابن طلحه راوغوستو او د حیرانو، ځکه چې په زور د چا نه شابي اغوښتي، بیا هغه ته چاته ورکولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو په مخ کې د صحابو په وړاندې دته په لاس کې د چابي کې خو کنجي او ته وفرمایل ها کې خالدتن طالدا، ها کې خالدتن طالدا، ای خذها ابدا ابدا، همیشه همیشه د پاره به تا سره دا واخلي. عثمان ابن طلحه چې وفات کېدو نو بیا د ضرور شیبه ابن طلحه الحجبي، شیبه سره بیا د چابي د هغې په خاندان کې تر اوسه پورې هغه کنجي را روانه. زمونږ په اکابرو کې حضرت شاه ولی الله رحمه الله چې هندو پاک بر صغیر ته علوم حدیث د هغې په ذریعه باندې راغلي، د هغې نه مخکې مو صحابه کرام دلته راغلي دي علاقو ته، دین یې راوړی دی، لیکن باقاعده علم د حدیث چې په اسنادي طور سره چا ویلی دی او دلته احادیث بیا کتابونه یې دلته لولولی دي، هغه شاه ولی الله رحمه الله هغه وصیت کړو چې یو قرآن پاک نسخه او یو توره دا دوه څیزونه ورکړي مکه مکرمه کې، چې کوم یو صادن او چا سره کنجي به د هغې په زمانه کې هغه ته یې وی چې دا والا، او امام مهدي علیه السلام چې کله راشي نو زما له طرف نه دا هدیه کې دا څیزونه ورکړه، توره او قرآن پاک. او دا په دې طریقه باندې چې ته څه وخت مرې نو ته به وصیت وکړې، تا پسې چې کوم کس ته چابي حواله کېږي نو دا به هغه ته ورکړی شي، بیا د هغه نه پس بیا بل ته ان تر دې چې مهدي علیه السلام راشي. ځکه چې مهدي علیه السلام ظهور یو د هغه ظهور دی، یو د هغه د لښکر ظهور دی. د هغه د لښکر ظهور به د فارس په علاقه باندې په دې علاقو کېږي، خراسان. او د مهدي علیه السلام ظهور د مشرۍ پته به لګي په مطاف کې خانه کعبې سره، هلته به غیبي آواز کېږي چې دغه کس تاسو مشر دی، مسلمانانو دی ونیسئ. نو دا به د خانه کعبې سره وي. نو د خانه کعبې صادن به هم هلته موجود وي، نو هغه ته به د امانت زما له طرف نه ورکړي. دا د دې دو حدیثو په بنیاد باندې د امانت هغه ته ورکړی دی چې دا هدیه هغه ته ورسي. به هر حال عرض مې دا کول زما عزتمنو چې امانت د الله جل جلاله د هغې خیال ساتل پکار دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا امانت دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې یو څو احادیث دي چې په تواتر لفظي سره موږ ته را رسېدلي دي. په هغې کې ډومبی حدیث دا دی: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چې چا په ما باندې قصدن دروغ جوړ کړل نو دی د خپل ځای جهنم وګرځوي، دی د خپل ځای جهنم وګرځوي. محدثین حضرات وایي دا حدیث متواتر دی. د دې وجه څه ده؟ یعنی یو سړی دی
هغه یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی، د خپل شهرت لپاره یا خلکو ته واس کولو په بنیاد باندې چې د خلکو زړونه نرم شي، یو داسې خبره د ځان نه وضع کړي چې هغه د جوړه کړي، دی وایي دا د رسول الله حدیث دی. نو د الله رسول فرمایي چې دا سړی د خپله ټکانه او ځای جهنم کې جوړ کړي. یا یو حدیث دی په هغې کې د یو لفظ او د یو ټکي تغیر راوستو، تبدیلی راوسته، نو په هغې کې دغه تغیر راوستل د الله په رسول باندې دروغ جوړولی، چونکې دا د خیانت کو هغه حدیث مبارک من و عن په هغه الفاظ سر رسول پکارو چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت شوي دي، د په هغې کې تغیر کو، تبدیلی وکړه، نو د الله رسول فرمایي چې دا سړی د خپل ځای جهنم وګرځوي، ځکه چې په هغې حدیث کې خیانت. رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې بعضې صحابو به د دې تورع او د دې احتیاط د وجې نه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر نه بیانو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو مفهوم د هغې معنا مراد به په خپلو الفاظو کې بیانوله، لیکن احادیث به ډېر نه روایت کول. ولې؟ چې اسینی د الله د رسول نه چې کوم ما قول اورېدلی او لفظ په هغې کې ما نه خطا وشي. سوا د ابو هریره رضی الله عنه تاسو اندازه ولګوئ چې ابوبکر صدیق صاحب ډومبی کس دی چې د الله په رسول باندې ایمان راوړی دی، د هغه حدیث یو څو دي، او د ابو هریره رضی الله عنه په سن 7 هجری کې اسلام قبول کړی دی، یعنی 4 کاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې. او د ابو هریره احادیث 15304 دي، او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه حدیث یو څو دي. د هغې وجه دا ده چې دې حضراتو به احتیاط کولو چې د الله د رسول هغه الفاظ چې ما ته کوم را رسېدلي دي زه بیانوم، هسې نیم ما نه په هغې کې خیانت وشي، ښکته پورته شي رانه، او بیا په ورځ د قیامت زما مواخذه یې پکړي. او نن سبا داسې زورور او جري خلک راوتی دی چې یو سړی په یو فرعي مسله کې د اختلاف پیدا کولو دپاره دی وایي ما ته 100 احادیث یاد دي، 50 احادیث راته یاد دي، 300 احادیث راته په دې مسله کې یاد دي، حالانکې د حدیث کتاب ته لاس هم نی لګولی، او که ورته ووایې چې راشه د بخاري عبارت ووایه نو ویلی نشي، لیکن دی ډېر چړ د هغه اختلاف ته د هوا ورکولو دپاره راځي. د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې د عداوت، د بغض، د کینې، د تفرق او د ډلې د پیدا کولو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دړه دړه بیانوي، پته یې نه لګي چې دی د کوم ځای نه راغشتي، د هغې په ویلو نه پوهېږي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې الله جل شانه فرمایي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، الله جل شانه تاسو ته امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته حواله کړي. د انسان دا بدن دا امانت دی، دا دین امانت دی، دا مز امانت دی، دا زکات امانت دی، دا صدقه امانت دی، دا روزه امانت دی، دا حج امانت دی. د دین هر یو حکم دا غي تعلق د عقیدې سره دی، که د عباداتو سره دی، که د معاملاتو سره دی، که د معاشرت سره دی، که د اخلاقو سره دی، هغه هماغسې چې څنګه الله او د الله رسول فرمایي ادا کول له امانت دی. الله جل شانه دې موږ ته په ښو خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.